فمنه الفاعل وما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به مثل قام زيد وزيد قائم أبوه. هر کله چې فارغه شو مصنف د مقدمې نه نو شروع وکړه په مقاصدو باندې، او هر کله چې مرفوعات په کلام عربی کې عمده د منصوبات او مجرورات نه، نو مرفوعات مقدم کړو په منصوبات او مجرورات. نو ویل المرفوعات دا ما سیاتی تر یو حد پورې مرفوعات دي، دا ما سیاتی تر یو حد پورې مرفوعات دي. الف لام په المرفوعات المنصوبات المجرورات کې حرفي دي، ځکه چې الف لام موصولی او مرفوع منصوب مجرور، الف لام موصولی په اسم فاعل اسم مفعول باندې داخليږي، خو چې کله اسم فاعل اسم مفعول په معنا د فعل او چې کله په معنا د فعل نه، نو بیا په الف لام حرفي. دلته د الف لام حرفي دي ځکه چې مرفوع منصوب مجرور په معنا د فعل نه دی. المرفوعات دا جنس مرفوع هو دا جنس مرفوع د قبیله د دلالت د جمع نه په فرد، د قبیله د دلالت د جمع نه په فرد ما اسم دی. جنس مرفوع د قبیله د دلالت د جمع نه په فرد ما اسم دی. اشتمل چې مشتمل وي د قبیله د اشتمال د کل په جز، اشتمل چې مشتمل وي د قبیله د اشتمال د کل په جز على علم الفاعلیت په علامه د کېدو د شیبان فاعل، په علامه د کېدو د شیبان فاعل. خلاصه دا ده مرفوع دی ته وي چې مشتمل په علامه د فاعلی، نه علامه د فاعل خو رفع ده، نو مرفوع دی ته وي چې مشتمل په رفع. ما داسې ویل المرفوعات جنس مرفوع، دا جنس مرفوع می ځکه هوا چې مرفوعات جمع ده، معتبر په جمع کې افراد دي، نو دا خو تعریف د افراد شو، او تعریف د افرادو په کلام عربی کې نکیږي ځکه چې افراد د قیامت پورې موجود ندي، نو تعریف یې څنګه کوي؟ افراد خو د قیامت پورې موجود ندي، نو تعریف یې څنګه کوي؟ نو د افرادو تعریف نکیږي او نه په افرادو سره تعریف کیږي، نه په افرادو سره تعریف کیږي. ولی په افرادو سره تعریف نکیږي؟ ځکه چې په تعریف سره معرب معلومیږي، نو هر کله چې په تعریف سره معرب معلومیږي، نو معرب خو د قیامت په افراد خو د قیامت پورې موجود ندي، نو څنګه په معرب معلومه؟ نو په دې وجه باندې تعریف بم په مرتبه د جنس کې، معرب بم په مرتبه د جنس کې، نو تعریف با د جنس په جنس کې، تعریف با د جنس په جنس باندې کې. پوه شوئ په خبره؟ نو الف لام په المرفوعاتو کې جنسي شو، الف لام جنسي په جمع داخل شو، نو جمع ختم شو، مراد نه جنس مرفوع دی، ځکه چې جمع دلالت په افرادو کوي او جنس دلالت په ماهیت کوي، نو ماهیت او افراد په یو ځای کې نه اغستل کیږي. نو المرفوعات جنس مرفوع اسم دی. به دا مشهوره مسله دلته ده چې دا مرفوعات جمع د مرفوعون ده کو د مرفوعتون ده، مرفوعات جمع د مرفوعون ده او کو د مرفوعتون ده. نو دا مسله اختلافی ده، اختلافی نه ده، سوال دی. کو جمع د مرفوعون وی نو موافقه رانه په مابین د مفرد او د جمع کې، ځکه چې جمع مؤنث ده او مفرد مذکر دی. او کو جمع مرفوعتون وی نو د مفرد او د جمع په منځ کې خو موافقه رااله، جمع مؤنث ده مفرد مؤنث دی،
خو بل نقصان راغی مرفوع منصوب مجرور صفات د اسم دی او اسم مذکر دی نو دا د صفت او د موصوف په منځ کې موافقه رانله. دا سوال دی کې جمع د مرفوعتون وی موافقه د مفرد او د جمع راله خو مرفوع منصوب مجرور صفات د اسم دی اسم موصوف دی د صفات موصوف په منځ کې موافقه رانله کې جمع د مرفوعون وی د مفرد او د مذکر د جمع او د مفرد په منځ کې موافقه رانله جمع مؤنث او مفرد مذکر. جواب زه مرفوعات جمع د مرفوعون وام مرفوعات جمع د مرفوعون وام او کته وای چې موافقه رانله را دي نشي ځکه چې دا غیر ذی عقل دی او مفرد د غیر ذی عقل مخالف د خپل جمع نه غالبا دا غیر ذی عقل دی او مفرد د غیر ذی عقل غالبا مخالف د خپل جمع نه ډیر کارات جمع مؤنث او مفرد مذکری ځکه چې د غیر ذوی العقول د مؤنثات سره مناسبت ته مؤنثات تی ناقص العقل او غیر ذی عقل د عدیم العقل نو د عدیم العقل او د ناقص العقل په نقصان کې مناسبت شته نو اکثر غیر ذی عقل جمع کیږي او مؤنثات سره او د غیر ذی عقل سره غالبا معامله د مؤنث کیږي صفات په مؤنث واقع کیږي ضمیر ته د مؤنث راجع کیږي نو مرفوعات جمع د مرفوعون ده هو دا جنس مرفوع د قبیله د دلالت د جمع نه په فرد ما اسم ده المرفوعات جمع ده مرفوعون مفرد شو کنه نو دا جمع دلالت په فرد کوي ما اسم ده نو هو ضمیرم مرفوع ته راجع ده دا مرفوع ولو کو مخکې ذکر نه ده المرفوعات ته دلالت کوي ځکه او ته ضمیر راجع ما اسم ده اشتمل چې مشتمل وي د قبیله د اشتمال د موصوف نه په صفت على علم الفاعلیته فعلامه د کېدو د شی باندې فاعل اشتمال په اقسام ده یو اشتمال د کل ده په جز لکه دا غون بدن مشتمل ده په کچا غوتا یو د اشتمال د مبدل منه په بدل صلب زید صوبه یو اشتمال ده د ضرب په مضروب دا جمعات مشتمل په منګ ده یو اشتمال د موصوف ده په صفت دلته کم اشتمال مراد ده کیار در استاذا دلته اشتمال د موصوف ده په صفت دا معرب په منزله د موصوف ده دا اعراب چې رفع ده په منزله د صفت ده او معرب تا موصوف ویل او اعراب تا صفت ویل مناسب دی ځکه صفت مرستی موصوف مخکی او اعراب په اخر کی نو اعراب په منزله صفت شو معرب په منزله د موصوف شو نو دا اشتمال د موصوف ته په صفت على علم الفاعلیته فعلامه د فاعل نو علم په معنی د فاعل شو او فاعلیت کیته مصدر یشوي یا تا مصدریه دی ته وی چې ګرځي ملحق بخپل خبر د کون محذوفه علامت کون شیء فاعلا نو بس مرفوع دی ته وی چې مشتمل پر پای لنډه ده مرفوعات اته دي اوس دا چې په مرفوعاتو کې اصل څوک دی په دې کې دوه مذهب دي بعض علما وی اصل په مرفوعاتو کې مبتدا ده او دو دلیل دي یو دلیل دا چې اصل په مبتدا او په فاعل کې تقدیم ده او مبتدا په خپل تقدیم باقی ده او فاعل خو د فعل نه رستو ده دا په خپل اصل نه ده پاتې مبتدا په خپل اصل پاتې ده لہذا نو مبتدا اصل ده دویم دلیل دا ده چې د مبتدا د پاره خبر عام ده کلبا مشتقی کلبا جامدی کلبا مشتقی کلبا جامدی او د فاعل د پاره فعل صرف مشتقی ده جامد نشی راتله لہذا
مبتدا اصل ده. دا د جمهور رایه ده. بعض علما لیکي چې فاعل اصل دی. فاعل اصل دی ولې؟ ځکه چې دا جز د جملې فعلی دی او جمله فعلیه اصل ده د جملې اسمي نه. فاعل اصل شو د مبتدا نه. مبتدا جز د جملې اسمي ده. اول جمله فعلیه اصل ده ځکه چې اصل په جملو کې اثبات د حکم جدیده ده او په تجدد باندې فعل دلالت کوي، لہذا جمله فعلیه اصل د اسمي نه. دویم په فاعل کې عامل لفظي دی، په مبتدا کې عامل معنوي دی او اصل په عامل کې لفظي، اصل په عواملو کې لفظي دی، لہذا فاعل اصل دی. او کته وای چې مبتدا په خپل اصل باقی ده او فاعل په خپل اصل نه دی باقی، نو د فاعل اصلم تقدیم دی، خدا د ضرورت په وجه رستو شوی دی. ځکه کو فاعل مخکي نو بیا لازمیږي د فاعل التباس د مبتدا سره، بیا پته لګي دا فاعل د کوم مبتدا دغه په وجه فاعل رستو شوی دی، مبتدا مخکې ده د التباس په وجه باندې. دیم د فاعل د پاره فعل عام دی، کله به مشتقي کله به جامدي. دا ستا د نحو مسله ده او د صرف فعل په دوه قسمه ده، یو د فعل متصرف یو د غیر متصرف. فعل متصرف دی ته وایي چې دلالت په زمانه کوي او صيغې ته نه جوړیږي، او غیر متصرف دی ته وایي چې دلالت په زمانه نه کوي او صيغ ته نه جوړیږي، صيغې ته نه جوړیږي. نو افعال مدح حوزم او افعال مقاربه دا دی افعال غیر متصرفه، دا په حکم د افعال جوامد کې دي. نعم الرجل، نعم فعل، الرجل فاعل دی، دغه د نعم فعل دی، دا په حکم د افعال جوامد کې دی، لہذا د فعل د پارم د فاعل د پارم فعل مشتقم راځي او جامد هم راځي. دی باب کې د کافی امداد چې فاعل اصل دی، ځکه کافیه فاعل مخکې کوي. فمنه الفاعل، یو د فاعل او بل د اسم فاعل. اسم فاعل بغالبا مشتقی او فاعل بغالبا جامدی. اسم فاعل بغالبا مشتقی او فاعل بغالبا جامدی. دا یاد ساتئ. فمنه الفاعل، فاعل په اصطلاح کې څه ته وایي؟ په دې منهو کې مشهور بین الاقوامی سره د مینې تبعیضي مدخول به تشنو جمعي او مینې تبعیضي دي ته وایي چې تعبیر ته نه په بازو کېږي. اخذتو من الدراهم، اخذتو بعض الدراهم. نو دلته مینې تبعیضي نشي کېږي ځکه چې مدخول هو دی او دا مفرد دی او د مینې تبعیضي مدخول به تشنو جمعي. او مینې ابتدایي هم دله نه منم ځکه د مینې ابتدایي په مقابل کې اله راځي، ځکه د هر ابتدا په مقابل کې انتها راځي، او دلته خو د دې په مقابل کې اعلان دی راغلی، لہذا من ابتدایي هم دله نه منم او تبعیضي هم دله نه منم. من خو په اوه قسمه دی، خو دلته تبعیضي او ابتدایي صحیح کېږي. جواب زه مینې تبعیضي ګرځوم. او که ته وایې د مینې تبعیضي مدخول به تشنو جمعي، نو اخونه خبره واپس واخله، داسې نه ده. د مینې تبعیضي مدخول به متعدد وي، یا به حقیقتا متعددي لکه تشنو جمع، یا به حکما متعددي، او حکما متعدد دی ته وایي چې په ده کې صلح د تعددي او دا هو ضمیر مرفوع ته راجع دی او په مرفوع کې صلح د تعدد شته ځکه مرفوعات اته دي، دا حکما متعدد دی. او یا زمین ابتدایي واما خو ستاسو رضی او ابن هشام داسې خبره کوي چې مین ابتدایي په دوه قسمه دی، یو د اتصالي یو د غیر اتصالي. من ابتدایي غیر اتصالي دی ته وایي چې مدخول د دې من مبدا او ابتدا د پاره د ما قبلي او د دې په مقابل کې به اله راځي. څنګه چې ته په شرمید کې وې سرتو من البصره الى الكوفه، ایو من ابتدایي اتصالي دی، هغه دې ته وایي چې مدخول د دې به کلی او د دې کلی یو فرد به رستو ذکري، مدخول به کلی او د کلی یو فرد به رستو ذکري، دا د من ابتدایي اتصالي. او د دې په مقابل کې اله نه راځي، نو دلته من ابتدایي اتصالي دی، مدخول د کلی دی چې هو دی، هو ضمیر مرفوعه دی
د ده دپاره اته مرفوعات دي، نو افراد اته دي، نو مرفوع کلي شو. او د دې کلي یو پر وروستو ذکر ده چې الفاعل دی، دا من ابتدایي اتصالي دی او د دې په مقابل کې اله نه راځي. قصه لاړه زه ترې رالم ځئ.